أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون صدقت يا رب العالمين. مخکې د آیات مبارکه کې تیر شو چې دی با دا مشورې کولې په پټه باندې او کله به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هم خبرې کولې د دې لپاره چې وخت ضایع کړي او کله به د مسلمانانو په منځ کې مشورې کولې خو ځان له به په کور کې کورکې جوړ کړو ځان له به بېله کیسه کوله. اوس دې آیات مبارکه کې الله رب العزت فرمایي وی اے هغه کسانو چې مسلمانان یو تاسو به مشورې کوي وشاورهم فی الامر. الله رب العزت قرآن کې حکم لګی چې تاسو مشورې وکړئ. مشورې آداب زده کې ډیر دي یو دوه څو خبرې زده کې. یو مشوره به چې دی د هغه چا سره کې چې هغه ستا خواخوږي چې پتا خفه کېږي چې پتا نه خفه کېږي نو د هغه سره مشوره مه کوه. یوه. دویم نمبر هغه دی چې ستا په زړه کې هغه ته څه نه پراته هغه په زړه کې تا ته څه نه پراته. که داسې وي نو هغه به تاله سمه مشوره درکړي خو ستا به چې دی نو زړه کې په هغې باندې به ته یقیني نه شي ورتلی. لکه شان چې دی که د هغه په زړه کې څه یابو چې د مټ لاندې راغې راشه د خیر اوسې ځای ته ورسوه. دویمه شوه. بله خبره دا ده چې هلکه مشوره چې د چا نه اخلي چې هغه دینداره وي. ښه دینداره راغلی دی په احادیثو کې ځکه چې دینداره به د خدای نه یریږي نو هغه به تاله سمه مشوره درکوي. نو اوس که یو کس مشوره سمه ورکړله هغه کس پکې نقصان ومونته هم دی ثواب والی ده ته پکې ګناه نشته. خو که ده قصدن مشوره غلطه ورکړله او هغه ته پکې پیدا میلو شوه نو هم دی ګناهګار ځکه ته په خپل نیت خبره غلطه کړې. د دې وجې خلکو لکه مشورې ضرورت راوه چې په یو څیز نه پوهېږي سبا ورته یاره په دې څیز نه پوهېږي. یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو اذا تناجیتم هر کله چې تاسو پټې مشورې کوئ فلا تتناجوا نو بس تاسو اجلاس مه کوئ پټې مشورې مه کوئ بالاثم په ګناه باندې والعدوان او په نافرمانۍ باندې په سرکشۍ باندې د ګناه او د سرکشۍ دپاره مشورې مه کوئ چې دا پلانکي به څنګه ولم د پلانکي ته به څنګه نقصان ورکوم. د دې نه مؤمنان الله منع کړي دي او موږ او تاسو الحمدلله مؤمنان نو چې موږ داسې کارونه ونه کړو. ومعصیت الرسول او د نافرمانۍ د پیغمبر او مشورې په دې مه کوئ په نافرمانۍ د پیغمبر باندې چې پلانکي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حکم دی چې دا به څنګه خوا دې خوا ګناه په دې مه کوئ. وتناجوا مشورې کوئ بالبر په نیکۍ باندې والتقوا او په تقوا باندې د نیکۍ مشورې وکړئ چې یاره دا زموږ جومات دی دا به په اعمالو څنګه آبادو. یاره زما زوی دی یاره ما خو پې وس وکړو ته راله څه مشوره راکړه دی به څنګه نیک جوړو. یاره زمونږ کلي کې دا پلانکي دی مونځ نه کوي دی به څنګه مانځه طرف ته راړو. نو وتناجوا بالبر تاسو څه وکړئ مشوره وکړئ په نیکۍ باندې والتقوا او په تقوا باندې د تقوا والا مشوره وکړئ. واتقوا الله ویریږئ د الله رب العزت نه. د چا نه ویریږئ؟ د الله رب العزت نه. د چا نه ویریږئ؟ د الله رب العزت نه. کوم الله؟ الذي هغه الله رب العزت الیه تحشرون چې دغه الله رب العزت ستاسو حشر دی راجمع کېده دي. نو زما او ستا راجمع کېده چاته دي؟ الله رب العزت ته. الله هم دې کامیاب کړي. الله فرمای انما یقینا په خبره دا النجوا دا خاص اجلاسونه چې دي دا دي چې په کور کې کورکي جوړ کړي دي دا تا ته چې مخامخ ناست یو دغلته ځان له پټې خبرې کوي دا کله چې ځان له جدا شي د مؤمنانو نه پټې مشورې کوي. نو الله وایي انما النجوا یقینا دا خاص اجلاسونه من الشیطان دا سازش شیطانی دی
دا د شیطان سازش دی. شیطان په زړه کې اخته کړي ورته وایي چې مړه دی پس پوهېږي دا خو د پخوا زمانې مولا دی پخوانۍ کیسې درته کوي جنت دی او جهنم دی او دا دی او هغه دی او زوی دی په نیکه کو پلار دی په نیکه دا دی څه ځان له کار کتلی راځه مړه غم وکړه او دا څه حلال او حرام دی او سود دی او غیر سود دی ځان له کار کتلی دی دا څه غیبت دی او چغلي دی او بیا بس چې څه د پړه راځي هغه وایه څه د په خوله راځي وایه هغه چې خان کې مړه خدای غفور رحیم دی بیا به ګورو سره او ګورو بچا ډبره درته ونیسي که انما النجوا یقینا دا په خبره خلک نه دي ګناه به هم کوي او د هغې د خوشحالولو دپاره به تام چې دی تا ته به وایي چې مړه خو تا به ځان سره شاملوي چې وایي دا پلانکې شي خو داسې نه دی اوس شیخ ادریس صاحب وایي یو ورځ چې دی نو زه په ګاډي کې روان وم نو یو کس را سره روان و وایي نسوار یې کوي وایي ما ته وایي چې شیخ صاحب دا نسوار خو جایز دي که نه نو اوس هغه ځان له خبره چې حرام دی او که حرام نه دی او که صرف مکروه دی هغه ځان له یو فتوا را ځان له کي سره خو ما ته وایي چې جایز دی جایز خو ځان له څیز دی اوس که نه وایي ما ته چې دی جایز دی که نه ما ته ظالمه کې خو هسې کې نو په ما یې سره جایز کې اوس ما پکې څه که زه درته ډېر وایم چې مې کوه خو ته نه بس کې نو ما پکې سره جایز کوه تاسو والله باندې هم کتلي دي و یاره نشه پرېښودی او شو نسوار نشه پرېښود او بیا پښتنو پسې هم خاص کړی یا وه بله یا زمونږ حضرت مفتی صاحب مفتی عبدالکبیر صاحب هغه وایي داسې کار وي او پیره وایي ما ته یو طالب وایي چې جي دغه داسې ورته ستاسو کې رد چې اورم که نه دی ماښام ماسخوتن نو ما ته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه رایاد شي هغه به ډېر ناشنا کې رد کوم وایي ما ته چې ښه د خولې د والو کعبې چې داسې د شړق تر نه وباسم خدای دې بېخو باسه تا د امام ابو حنیفه صاحب ویډیو لیدلې ده که اډیو دې لیدلې ده څه دې لیدلی چې د هغه په شان کې رد کوم نو بس دا صرف د خلکو د خوشامدۍ لپاره په مخامخ به تا ته لږې خوږې خبرې چې دې ما سره په دې شي کې شامل شي داسې نه دي پکار انما النجوا یقینا دا خاص اجلاسونه من الشیطان د شیطان نه دي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ پسې څه خلک رالوي صاحب د کوپې په پلانکي جومات کې خلک راغونډېږي او هغې چې دي په خپلو کې د هفته کې یو ورځ ټاکلې ده څه خاص واعظ او نصیحت کوي او څه خبرې کوي نو هغه ټیم به چې دی اسلامي حکومتونو د حکومت د طرفه به خلک مقرر وو چې تاسو به امر بالمعروف ونه لکه نن سبا طالبانو کوم حکومت دی د هغې خپل خاص کسان عام کسان هم کولی شي خو عموما د هغې خاص افراد وي چې تاسو امر بالمعروف ونهي عن المنکر والی تاسو بچې نیکو ته رابلئ نو دغه شان خلک به مقرر وو نو عمر رضی الله تعالی عنہ له سوکرال وی سیب داسې کسان دي په هفته کې دا چل کوي او خپلو کې ځان له ناست دي نور مسلمانانو ته هم داسې ظاهرا د خیر ښېګړې خبرې کوي عمر رضی الله تعالی عنہ ورته د کتاب الفاظ دي وایي چې دا په کور کې کورکې جوړې نو دې کې څه چله شته وایي دا اوسه پورې د دې جماعت منظم شوی نه دی وایي چې کله راغونډ شي کله راغونډېږي صرف د جمعې په شپه راغونډېږي وایي چې کله راغونډ شي بیا ما ته اطلاع راکړه او ورته ووایي داسې ښه خواږه مضبوط ډانګونه راله د کجورې وګوره نو چې هغه والله وکړه چې هغې څنګه رال نو ډانګونه یې ورته ونیسل ورته وایي ولې د اسلام حکومت لا ختم دی چې تاسو ځان له پکې خپل کیسه روانه کړه نو د دې دا خاص اجلاسونه چې په یو کور کې کورکې ځان له روان دي 2 کسه ځان له 3 ځان له په یو کلي کې 2 کسه ځان له 3 دا د مسلمانانو د تباهۍ سبب ګرځي الله هم دا حالت نه وساتي الله فرمای انما النجوا یقینا دا خاص اجلاسونه من الشیطان د دې وجه وګوره د جمعې د شرایطو نه یو شرط دا دی چې جمعه کې به اذن عام وي داسې به نه یې دا زمونږ جومات دی ته به ورته نه راځې ګورې د پلار جومات دی چې وقف شه بس دا د خدای سره معامله ستا د لاس نه وتې دی که تی چې د تیر وانې نه شي روانولی که تیر وغې ته نه شي روغولی د دې معامله د الله رب العزت سره ده نو په جمعه کې د جمعې د مانځه دپاره اذن عام شرط دی دا د جمعې د شرایطو نه کم ځای کې چې وایي چې به دې جمع ته به لواران نه راځي دې ته به چې دې ترکاڼان نه راځي دې جمع ته به چې دې نو مثال په طور پښتانه نه راځي دې جمع ته به چې دې نو ګیرخریلي نه راځي دې جمع ته چې دې نو دا بغیر ټوپې به نه راځي دې جمع ته به چې دې پنجابیان نه راځي دې جمع ته به چې دې نو پلانکي ملک والا نه راځي نو دغه ځای کې دا جمع چې ده نو دا بیا نه کېږي جمعه وجه ده که ده چې خاص نه اذن عام دی تکه شانته وګوره دا حج ته اجتماع عامه ده چې د منافیر عام دی چې د مسلمانانو اجتماعیت ښکاره شي نو انما ځان اجلاسونه نشته انما النجوا یقینا دا خاص اجلاسونه من الشیطان د شیطان د طرف نه دي لیحزن الذین
د پاره دی چې په فکرمن کې هغه کسانو لره آمنو چې ایمان یې راوړی دی من شذ فی النار الګه څوک چې د جماعت نه جدا شو حدیث کې راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی دا آقا فرمان دی زمونږ استادو په ایمان دی دا آقا فرمان دی زمونږ استادو په ایمان دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کم کسان چې د جماعت نه جدا شو نو کومه ګډه دا چې د رمی نه جدا شي دا چې د کنډک نه جدا شي نو پاغه باندې شرم حمله کوي د کشان دا کس چې دا به شکار د شیطان ګرځي جماعت نه بنو جدا کیو ید الله علی الجماعه د مسلمانانو جماعت پر اټینګ ساتو الله دې توفیق راکړي د دې وجه وي هغه چې دا خاص اجلاسونه دي من الشیطان دا سازش شیطانی دي ليحزن الذين دا پارا دي چې فکرمن کې هغه کسانو لره امنو چې ایمان راوړي دا مضبوط جماعت چې دي دا مضبوط مسلمانان چې دي دا د مسلمانانو ټولګي چې دي دا دي چې ځان له اجلاس کوي دا د دې د پارا کوي چې دا مسلمانان چې دي دا سکی دا فکرمن کې خو الله وی وليس بضارهم نشي ورکولي نو ورکوي دي دغه ته تکلیف شي اند هیڅ دی بهر سونه وس کوي یو څه بل څه مسلمانانو خلاف اجلاس کوي والله وی تکلیف نشي ورکولې ضرر نشي ورکولې الا باذن الله مگر چې الله وغواړي نو چې الله وغواړي کته پکې لوکي پارس کې بن شي وې دا چې دا سه گاډي دي چې په دې باندې بم کار نه کوي نو دا غینم بیا خلک روزي برا او اغاز ټیم کې وخت پوري خلک یې کیسه ختم شي وې د دې چې داسې سکیورټي د ور سره چې الګ د ته څوک نقصان نشي ورکولې دا خلک چې دین دا کوم پرست دي دا په سر ور کوي او خپل جماعت هم په سر ور کوي الګ د نورم خو خته په خدای کینو کا د مذهبي خلکو خو غیر مذهبي خو چې منشي نو یا گزار خوړلی یا داسې سوي چې د سره د مرګ وجه نه معلومه چې دې په سمون شوی د سره وجه نه معلومه نو داسې انسان چې کله خدای ستا وخت پوره کړي نو هېڅ تا ته پته نشته چې په کوم حالت کې به مرګ راځي الله دې راله په صحیح حالت کې راولي نو د دې وجې وایي وی وليس بضارهم شيئا او دې تکلیف نشي ورکولې دغه ته د هیڅ الا باذن الله مگر په حکم د الله سره وعلى الله او په الله تعالی باندې فليتوکل پکار دي چې توکل وکي المؤمنون سوق مؤمنان یا ایها الذين امنوا اے د ایمان خاوندانو نو سوق د ایمان خاوندان دي من یو الحمدلله چې سوق د ایمان خاوندان دي دا کلمه ویل د لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا قیل لكم هر کله چې ویل شي تاسو ته تفسحوا وسعت پیدا کې فی المجالس په د خپل مجلسونو کې ففسحوا وسعت پیدا کې یفسح الله لكم وسعت به پیدا کې الله رب العزت لكم تاسو د بارا نو تاسو په زړونو کې به الله وسعت او محبت ته یو بل سره پیدا کې الله فرمای و اذا قیل هر کله چې ویل شي تاسو ته انشزو ادریږي فانشزون ادریږي يرفع الله الذين وجدوا الله رب العزت هغه کسانو لرا امنو چې ایمان یې راوړ دي منکم تاسو نه والذین هغه کسانو لرا اوتل علم چې صاحبان د علم چې ورکړي دي علم درجات په درجو کې کاکا خبره دا سید الله رب العزت فرمای ته مؤمنی ته مکلف په احکاماتو باندې ستا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دیغه استاد دی ستا پیر دی ستا مرشد دی ستا چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم آقا دی ستا رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر دی او داسې شخصیت دی چې نبی اخر الزمان دی صلی الله علیه وسلم نو چې کله درته هغه وای تاسو ته کله حکم راشي ففسحوا چې درته ویل شي چې تفسحوا بالمجالس په دې مجلس کې وسعت پیدا کې خوارشه کولو کینه چې دا نور مسلمانان هم پکې کینه نو الله وی ففسحوا بس په مجلس کې وسعت پیدا کاستا څه کار دی ستادي سرکار نشته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لري کړي کني نږدې کړي ستادي سرکار نشته چې استاد ته دی کینو لیک هغه دی کینو ستاد حکم سرکار دی چې تا د استاد حکم ومانو او کو دی نه مان بس درته وي چې ته دې ځای کې نه دلته کې درته وي اغل ته کې نه اغل ته کې الله رب العزت فرمای چې درته ویل چې وسعت پیدا کې نو ففسحوا تاسو وسعت پیدا کې یفسح الله لكم الله بس تاسو زړونو کې وسعت پیدا کې زړونه به یو بل ته کولو شي په معمولی خبرو به یو بل سره لګا د سپو او د خنزیرانو جګړه نه کوي په معمولی خبرو به یو بل سره چې دینو
د یو بل عزت ته لاسونه نه اچوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د حدیث مفهوم دی وایي څنګه چې د دې کعبې مبارکې عزت په تاسو لازم دی څنګه چې د دې احترام لازمي دی نو دقه شان د مسلمان عزت مال او وینه په بل مسلمان باندې چې دا نو دا څه شي ده د دې احترام دا لازمي دی. موږ څه کوو موږ چې عزت ولا چې یو وایي چې مړه پلانکي نه ډېر دله ته دله هغه لا اوس ته څه کوې اوس لا نورې لوبې شورې کړې د پیش نه بیا په شمخان جوړه دا زموږ د ټولو عادت دی. الله هم دې بچ کړي. نو د دې وجې الله وایي چې بس درته وویلی شو چې وسعت پیدا کا وسعت پیدا کا درته وویلی شو سب نیغ کا سب نیغ کا درته وویلی شو مخکې شه مخکې شه بس ته د حکم تابع فافسحوا یفسح الله لكم. وای نو صحابه بدون اتباع کول عبد الله ابن عمر سے ابر روان رضی الله تعالی عنہ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل صحابه دنه ولاړ په مسجد نبوي کینه چې څنګه ورته کینه عبد الله ابن عمر سے بل تبار کینه چا ورته سه تا خو دنه صحابه ته ورته د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم دي دنه بار پکې سي داس ها سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک راضی مسلم شریف کې حدیث دی کله چې یو غالبا اتمه یا لسمه هجری کې نهمه کې تقریبا د غزوه مکې نه پس یا مخکې د فتح نه دغه نږدې خوا شو یو غزوه جهاد وشو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د عمر سے په لاره وی چې سیم زما خدا سے کار شو چې جاهلیت کې مې یو نظر منلی چې زه به یو ورځ اعتکاف کوم نو هغه اوس پوره کم که نه نو د جاهلیت د رسم باره کې دا فتوا ده که چېرته صحیح نظر وي نو که پوره کوې ښه خبره ده که نه پوره کوې نو مه پوره کوه خو که پوره کوې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته یې لاړ شه فاعتکف اعتکاف وکړه هغه لاړ حرم شریف ته اعتکاف یې کړو شور راغی خلکو نه تپوس کوي دا شور د څه دی وی سیب هغه پلانکې قبیله چې ټول رسول الله صلی الله علیه وسلم گرفتاره کړې وه په هغې کې خور راووتله هغې ورته چې زه شیما یم دا هغه اوږده کیسه ده نو چې هغه کله دغه شوه داسې ورته هغې ازاده کړه هغه قبیله ټول آزاده کړه ټول خلک یې آزاد کړه نو په دې کې یوه وینځه چې ده د عمر صاحب له ورکړې وه د ده په د مټ لاندې وه نو ګوره اوس د ده یو ورځ اعتکاف دی خو د حکم منلو ته وګوره زه ورپسې څوک ولیږل وی لاړ شه او زما هغه وینځه چې د هغه یو ورځ ده ګورې ورته چې ته لاړ شه عبدالله صاحب ته وي عبدالله ابن عمر صاحب ته وي چې ته لاړ شه او زما وینځه زر هغې ته وي چې بس ته مزه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ازادي وکړه ته مزه ده یو ورځ د هغې ته صبر ونه کړه چې حکم ډایرکټ پوره شي هغې د مکې معظمین ورپسې ولیکل نو د حکم تعمیل دا ضروري دی الله دې راله توفیق راکړي. فنشوزو نو کله چې درته وویلی شي ودرېږې فنشوزو ودرېږې دا ولې وایي چې ته د خپل عزت دا د استاذ په مخ کې ته ستا عزت چې دی ستا عزت دا دی چې ته د استاذ خبره ومنې ستا عزت دا دی چې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ستا عزت دا دی چې ته اسلام په ځان لاګو کړي ستا عزت دا نه چې ته د غیر مسلمو ګیره په ځان لاګو کړي د غیر مسلمو ویښته په ځان لاګو کړي د غیر مسلمو جامې په ځان لاګو کړي ستا دپاره اصل څیز هغه اسلام دی. الله دې توفیق راکړي. وَإِذَا قِيلَ وهر کله چې ویل شي دوی ته انشزو ادریږي فنشزو نو ادریږي يرفع الله الذين اوجتوي الله رب العزت کسان لرا امنو چې ایمان راوړل دي منکم ساسنا الحمدلله موتای اوچت کړي په دې کلمې سره چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم والذین کسان اوتوا العلم چې ورکړي شوی د علم درجات په درجو کې نو لکه چې چا علم ورکړي شوی د دې کتاب طالب علم چې دی هغه اوچت دی د دې کتاب یادون کی اوچت دی د دې کتاب سره محبت کوون کی اوچت دی اوریدون کی اوچت دی په هر پیمانه چې څوک ټچ الله دې را نصیب کړي. والله یقینا الله رب العزت بما په هغه څه باندې تعملون چې تاسو کوي خبير خبردار دی. یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو اذا ناجیتم الرسول هر کله چې تاسو پټه مشوره کوي د چا سره د پیغمبر انقلاب فخر موجودات راحت للعاشقین سید الانبیاء والمرسلین په قران چې والضحى لري رخسار والليل ذوالفطار پتار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې دا سره پټه مشوره کوي نو ثابت ادا شو چې کله نا کله د خپل مشر سره د خپل استاد سره د خپل داسې کس سره چې ستا بدینی اعتماد وي د هغه سره پټه مشوره هم کولی شي
چې کله تاسو پټه مشوره کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره فقدموا وړاندې کې بین یدی فقدموا بین یدی نو بس وړاندې کې دغه نه نجواکم چې تاسو مشوره کوي صدقه صدقې لره چې تاسو مشوره کوي دا غینه مخکې چې تاسو صدقه ورکې نو ابتدا کې دا حکم وجوبي دا واجب چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به خبرې کولی وجه دا چې کافرانو هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو وخت به ضایع کو ته پوښتنه به کولی او سبل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم الله فرمایل چې تاسو صدقه ورکړئ ځکه منافق سړی دا صدقه نه ورکوي دا خیرات نه کوي نو تاسو لومبني صدقه ورکوي او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خبرې کوي مشوره واخلي او وروسته بیا دا حکم دا استحبابي شو دا مستحب وروسته بیا که چا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مشوره غوښتله نو مستحب دا چې صدقه ورکړي و اوس هم چې کوم تصوف والا دي او په هغه زوړ تصوف را روان دي او ډېر پس یعنی تقوادار دي او هغې سره د هغې دا طریقه ده د خانقاهونو د زړو خانقاهونو زړې خانقاه چې کومې را روانې هغې کې دغه د استحباب طریقه اوس هم روانه ذلک خیر لکم دا ستاسو دپاره غوره دي واطهر او ډیر پاکیزه دي دا ستاسو دپاره فإن لم تجدوا نو که چېرته هم اوس پیسې ونه موندې غربت دی غریبي ده نو بیا څه خبره نشته فإن الله بس یقینا الله تعالی غفور الرحیم بهانه کوونکی دی او رحم کوونکی دی الله دې را باندې خصوصي رحم وکړي